بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. نن مې تاسو ته بیا راوړی دي کابلي ساده پلاو. انشاءالله طریقه یې د پخولو ډیره اسانه ده او ډیره سمپل طریقه ده. ویډیو را سره پوره وګورئ او مخکې له ملګرو سره شیر کړئ. نو د ټولو نه مخکې چې دی دغسې چاولې وریجې مطلب هغه به په اوبو کې دغسې واچوئ، ویې بینځئ، ښایسته پاکې په اوبو کې واچوئ. تر 10 نه تر 15 یا 20 منټو پورې به یې دغسې په دې کې سمې خیشته کړئ. بیا به راوالئ دغسې یوه برابره پتیله به راوالئ چې نه ډېره غټه وي او نه بیخي وړه وي. نو په هغې کې به چې دی دغسې غوړي ور واچوئ. دقه غوړي به پکې ور واچوئ. دا به دغسې پکې بالکل په برابر ګیس باندې چې دی دا دغسې ګرم کړئ. صحیح تاسو کتلی شئ ماشاءالله چې دی دغه زموږ غوړي ګرم شو. دا چې کله دغسې ښایسته ګرم شولو نو بیا به پکې چې دی 1 چمچ چې دی هغه ګرمه مساله ور واچوئ. صحیح ده. 1 چمچ چې دی هغه به زیره پوډر ور واچوئ. زیره پوډر دغه به ور واچوئ او بیخي چې دی 10 ګرامه یا 15 ګرامه چې دی هغه به تور مرچ ور واچوئ دغسې. او دغسې به ورپسې بیا مالګه ور واچوئ، نمک 1 قاشوغه به نمک ور واچوئ. 1/2 کیلو چاولې دي، 1/2 کیلو چاولو ته چې دی 1/2 چمچه مالګه چې دی بالکل ذایقه برابره راځي. صحیح ده. نو دا به دغسې ښایسته مزېدار چې دی میکس کړئ او ګیس په پسې لږ تیز کړئ. تاسو کتلی شئ ماشاءالله چې بالکل ښایسته مزېدار میکس شولو او رنګ یې ښایسته را پرېغوسته. ماشاءالله بس دا به دغسې دغه کوئ او بیا چې دی ګرمې اوبه به ورته ور واچوئ. اوبه به هم ګرمې کړي په بل کالي کې. ګرمې اوبه به دغه غوړو ته ور واړوئ، دغه تبې ته د وریجو په اندازه به ور واړوئ. زمونږ 1/2 کیلو وریجې دي نو مونږ دغومره اوبه ور واچولې. تاسو کتلی شئ. صحیح ده. ډېره سمپل طریقه ده، سمپل. نو دا به دغسې چې دی 2 منټه دغه اوبو کې چې دی وخوټ کوئ دا تبی. بیا به ورته ور واچوئ ملګرو چاولې. صحیح ده. دقسې چاولې به ورته دغسې ښایسته مزېدارې ور واچوئ. دغسې ماشاءالله بالکل به ورته هر څه کالی را صفا کړئ. کوم کې چې مو چاولې لمدې کړي وي هغې نه به ورته ټولې را واچوئ، ضایع کوئ بیا نه. او دغسې بیا د چمچ په مدد سره میکس کړئ ښایسته مزېدار. تاسو کتلی شئ ماشاءالله چې زموږ چاولې هغه بالکل میکس شولې. نو ملګرو دغسې بیا ښایسته مزېدارې چې دی هغه میکس کړئ او د 10 نه د 15 منټو پورې به یې دغسې په اور باندې کښېږدئ. سر به پرې بند کړئ، په اور به یې کښېږدئ. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ چاولو چې دی بالکل اوبه وچې کړي دي او دانه دانه چې دی دغسې مزېدارې پخ شوي دي. نو دقسې بیا په څمڅۍ مدد سره ولړئ او بیا به یې دغسې هوارې کړئ او دوباره بیا چې دی هغه په دب باندې کښېږدئ د 10 نه د 15 منټو پورې. بیا دغسې په دب باندې کښېږدئ. نو ملګرو چې دی 5 منټه چې دی دغسې نری اور به ورپسې پرېږدئ. 5 منټه بعد ورپسې اور بند کړئ، همدغسې بیا کښېږدئ بیا. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ چې دی زموږ چاولې چې دی هغه بالکل ښایسته دانه دانه مزېدارې پخ شوي دي. تاسو کتلی شئ ماشاءالله چې ډېر مزېداره خوشبو او ډېر ذایقه دارې به وي انشاءالله. نو تاسو هم دغسې ټرای ووایئ او دغسې ښایسته مزېدارې چاولې ځان له په خپل کور کې تیارې کړئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ. د بلې ویډیو پورې د الله په امان. کوم ملګري چې زموږ په چینل باندې نوي دي نو مهرباني وکړئ چینل ته سبسکرایب کړئ.